دا کیبل پر سکور کو میاشتې کو 2 میاشتې پس ته کیبل ولګېدو. اوس چې دوی تاسو سره کوم همدردي کوي نو د کیبل نه بعد چې کیبل ولګي نو بیا به دا همدردي نه وي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قانون کتونکو وابډې والا ملګري زمونږ راغلي دي، ایکسچینج صاحب او زمونږ ایس ډي او صاحب رالیږلي دي یونین کونسل ډکي او بیا خصوصا د امیرآباد. دلته د ریکوري مسله ده. زمونږ به د عوامو ته دوی د سیډه او زما هم دا ریکویسټ چې برای مهرباني وکړئ دا بیلونه داخل کړئ. ریکوري ډیره زیاته کمه شوې ده. موسم بیا دا د ګرمیږي نو بیا به د بجلو مسلې او کیبل هم شروع دی. نو اوس دوی تاسو ته ریکویسټ کوي چې برای مهرباني وکړئ چې بیلینګ تاسو داخلوئ. دا کیبل پر سکور کو میاشتې کو 2 میاشتې پس ته کیبل ولګېدو. نو دا اوس چې دوی تاسو سره کوم همدردي کوي نو د کیبل نه بعد چې کیبل ولګي نو بیا به دا همدردي نه وي. نو دوی دلته رالل. د دوی هم زیاته شکریا ادا کوو چې هغه دغه سټریکټلی ایکشن ناخلي او د ریکویسټ په ذریعه باندې تاسو ته عوامو ته دا اپیل کوي چې یاره تاسو دا بیلونه داخل کړئ. نو د ایکسچینج صاحب ایس ډي او صاحب په دې خبره باندې شکریا هم ادا کوو. عوامو ته به مې یو ځل بیا دا ریکویسټ خصوصا د امیرآباد او بیا د دې ټول یونین کونسل ډکي چې برای مهرباني وکړئ چې دا بیلونه داخلوئ. کو کیبل ولګېدو نو بیا به مسله به ډېره وي. تاسو کوم کرنټ بل منتلی راځي نو دا په ټایم باندې داخلوئ. د کومو خلکو ته بقایاجات هغوی هم انسټالمنټ کولی شي دي. کو 10,000 روپۍ که نه نو دوی په قسطونو باندې هم هغه دغه کولی شي. کو تا ته 10,000 روپۍ راشي نو په 3 میاشتو کې په 3,000 روپۍ باندې هم خلاصېدی شي. خو د دوی دا کم طریقې سره چې اوس دا پراسس شروع دی نو انشاءالله امید د ربه ساتو. زه یم چې دا بجلی به د کیبل سره ټیک شي. بیا به تاسو ته د بجلی هم څه مسله نه وي. خو دې سره سره چې د دوی ریکوري سټارټ شوه نو انشاءالله بجلی به هم زموږ ته ډیره ټیک شي. جی والسلام.